بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په منظوره کې. په منظوره کې دا مخال منګه یو سل او 22 خاندانونو ته چې کم دی نو پیکج ورکو. زمونږ په دغه پیکج کې چې کم دی نو لوښي دي، نوې کپړې دي، پیزار دی، ورسره چې کم دی جوس دی او ورسره د ماشومانو لپاره بسکټ دي. دا منګه ورکو. دا وګورئ جی، دا په دغه لوښو کې چې کم دی نو پتیلی دی، ترماسونه دی، کولر دی پکې، ورسره چې کم دی نو پتنوسونه دی پکې، پلیټونه دی پکې او دغه شانتي ډونګي دی پکې. کتونکو په دغه منظوره کې چې کم دی نو 214 222 چې کم دی نو لیست دی دی. موږ چې دلته کې دا کم اوس پیکج ورکو نو موږ 122 ته ورکو، یعنې دا نور پاتې شو. نو ما دې ملګرو ته ووي چې موږ هم قرضدارې شو. دا واحد تحریک لبیک والا دي چې موږ خلکو ته ځان قرضدارې کوو او بیا د وعدې مطابق چې کوم دی هغوی له پیکج ورکوو. بل موږ زیاتره د شپې پیکج تقسیموو. د ورځې هم وي او د شپې مې زموږ کارکنان لګیا وي. نو د شپې چې کوو نو یو خو زموږ چې څوک راله لیست راکړي هزاره ګونه هم د هغه په سره چولي زموږ پکې ني، ځکه چې دا سیلاب ځپلو مال دی. د سیلاب ځپلو مال چې بل سړی وړي نو زهر دی. زه سړي ته دا وایم چې زه تاله پړو کې د مالګې برابر سیز در کوم. تاسو د ډېر څه حقدار یې، د ډېر څه، ځکه چې ستاسو کورونو کې سامانونه، فصلونه، مالونه دا هر څه اوبو د ځان سره وړلي دي. خو د الله په یو امتحان کې راګیر شوي وو. نو الله پاک زموږ صبر ګوري چې موږ کې څومره صبر دی او چې کوم روغ خلک دي د هغوی هم امتحان دی چې هغوی د دې خلکو سره څومره پورې ښېګړې کوي، څومره ورته سینې کولاوي، څومره د دوی مددونه کوي. نو خو زه په دې کې اغلا وکړم په 2000 په 5000 په 3000 کې، نو یو امتحان نه خو غیرېږم نو ځان په بل امتحان کې راګیروم. یعنی زه حقدار نه یم او زوړم. نور سیلاب ځپلی چې نومې سیلاب ځپلی دی نه حقدار دی. نو دلته په منظوره کې د مالونو لپاره ګیاګانې نشته. مالونه چې کوم دي ما شاته کتل هسې په اخور کې خولې وی ګیا نشته، فصلونه مکمل تباه شوي دي. ورسره په ماشومانو کې او په غټو کې او په زنانو کې بیماری دي. دلته د پری میډیکل کیمپونو ضرورت دی او دا هم د دوی سره دا هم واده ده چې موږ نن په ماجوکي کې کوم پری میډیکل کیمپ لګولو. د لکونو روپو دوایانې چې کوم دي، د لکونو ښه د زرګونو د لکونو روپو دوایانې د ماجوکي څخه د 350 نه زیات خلکه کورونه او د 500 نه زیات چې کوم دی نو ډاکټر کامران صاحب او نورو ملګرو ډاکټرانو چې کوم دی هغه مریضان وکتل. د مولانا محمد شفیق صاحب او تحریک لبیک. بیا دې ملګرو ته دام وایم چې نه په تاسو احسان کوي، نه تاسو نه ووټ غواړي او نه تاسو ته دا وشي زما جانډه. تحریک لبیک چې کوم دی د الله او د الله د رسول خبره کوي، زیاتی خبره نه کوي. هره پارټي چې کومه ده زموږ د سر ګل دی او باندې سیلاب راغلی دی هغه حقدار دی او تحریک لبیک وایي چې په موږ یې حق کېږي او موږ ته دې ووایي. منظورې سره موږ واده کړې وه چونکې موږ لیټ شو، موږ به نور هم لیټ کېدو. خو نن چې کوم دی نو ضیاءالله نومې ملګری دی هغه وایي چېره دلته کې یو 48 داسې کورونه دي چې په هغې باندې خلک تېرېږي را تېرېږي او ډېر ضرورتمنده دي. د 148 په ځای چې کوم دی نو موږ 122 کړل او دا نور چې کوم پاتې دی به الډي خفه کېږي نه موږ خفګان له نه ورکوو. هغوی هم ضرورتمند دي، دا نه چې دا پکې حقدار دی هغه نو ټول حقدار دی، هغوی له هم ورکوو. بل پل وهاب صاحب دلته یو مشر دی هغه موږ ته نشاندهي هغه هم هغه هم پکې شبارس کړو. او نور د دې کلي دا خلک چې کوم دی ډېرو هلکانو چې کوم دی نو موږ سره موږ په دې خیالي پول سره چې کله ډسټریبیوشن کوو نو دوی موږ سره رابطې کړې وي او دوی سره موږ واده کړې وه. نو واده کې موږ لږ لیټ شو، لږ یو څو ورځې به نور هم لیټ کېدو. بیا صبر مې وخت خوږه مي، خو دوی ډېره تادي وکړله. بیا هم چې دې وخت کې ګوره جي دا پکې د ماشوم دپاره خو موږ دا بسکټ یې ښودلې، دا ګوره جي دا روغ ډبې هم پکې ښودلي یا کپړې دي. زموږ د خویندو دلته کپړې چې کوم دی هغه وبوړلي دي، زموږ د میاندو کپړې وړلي دي. دلته کې د دې خلکو کپړې چې کوم دي خو په دې تنې ګورې نو منظورې ډېره زیاته ځپلې شوې ده او ډېره زیاته ضرورتمنده ده. خبرې اترې به کوو دلته د یو ورور سره. ورور مې خپله پېژنګلو کو څه به وایي په دې موقع. السلام علیکم. وروره زه د منظورې ګل آباد تاسو سره
ممبر خبرې کوم او دا د منظورۍ دا خلک چې کوم دي دا سیلاب ډیر زیات افیکټ کړي دي نو د دې لپاره جی موږ کوشش هم کوو لګیا یو خو دا ځای چې کوم دی دلته جی دا تحریک لبیک والا موږ شکریا ادا کوو چې دوی دلته رال او په دې ځای کې چې کوم دی نو دا خلکو له دا کپړې او دا وړو بسکټ دي نور سامان دي جی نو دوی موږ ډیره شکریا ادا کوو او الله پاک ته دوی له دې اجر ورکړي صحیح ها دلته کومې مسلې دي دا راته لګي دلته جی د اوبو ډیره زیاته مسله راځي او دا سارو چاره چې کوم دا دغه ډیره زیاته چې کوم دی مسله را لکه سارو خوراک نشته او بیماری دي او جی نورم داسې سامانونه میډیکل کیمپ ضرورت شته او میډیکل کیمپ ضرورت دی جی دلته د اوبو جی ډیره خاص مسله هر مسله مطلب ډاکټران وایي چې یو میاشه پورې تاسو اوبه د دې کویانو نه او د دې ځای نه نشئ استعمالولی نو مونږ جی ریکویسټ کوو تاسو ته د نور مرګرو ته چې څونه دي چې راشي او دلته دوی ته جی د پاکو اوبو د بندوبست مطلب دارې دغه وکړي او د فوډس پیکج چې کوم دی دا دې کسانو ته ډېر کم را رسېدلی نو دا څنګه چې دوی ملګري راغلل دا تحریک لبیک والا او الف خان بھائی د دې مونږ شکریا ادا کوو چې دوی راغلل او دلته د خپل پیکج د کسانو ته د مستحقو کسانو ته راورسو نو موږ ردی بار شکریا ادا کوو او تاسو ته ریکویسټ دی چې د خلکو امداد وکړي جی صحیح ها ته بس ورور په دې موقع باندې بس مونږ ته خو دلته ډېر زیات د اوبو تکلیف ته کویان شته خو لکه د سکلو بنې دي او د دا څونه رونه چې ولاړ دي د هر یو شي ضرورتمند دی ځکه چې دلته کې د حقدارو ته حق نه رارسي کورونه به څونه روان شوي کورونه کم از کم د خیالي نواله تر دغه سره ګل آباد د سکوله پورې کم از کم 250-230 کورونه د سیلاب والي صحیح ها کتونکو اوبه موږ نه یېرې شوي دي اوبه زموږ نه یېرې شوي دي انشاءالله د دې دا کم پیکج چې دی دا 122 نو د 122 کسانو په اوبم په منګه قرض دي دوی له اوبم وروړو ها مولانا صاحب څه به وایي په دې موقع تا خو د علاقو کتله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا دلته چې اوس کم موجوده کم حالات دی نو ډېر زیات د غربت حالات دی ځکه چې موږ راکوشو او دا لارې موږ وکتلې ځای په ځای کورونه مو کتل نو بالکل دا خلک ټول مستحق دی او انشاءالله چې کوم دی علامه مولانا محمد شفیق امینی صاحب هغوی به انشاءالله تاسو سره هر څه تعاون نورم کوي په دې کې هم الحمدلله نوي جدید لوښي دي د کچن لوښي شته بسکټ پکې شته هر شی پکې موجود دی او الف خان شیرفاو صاحب له الله رب العزت نورم په دې ژوند کې وسعت پیدا کړي ځکه چې د خلکو ډېرې هلې ځلې او ډېر اواز یې چوت که دلته زما چې څومره یقین دی د دې مرګرو په دې دغه باندې او د دې لارو د دې ماشومانو د غټو فضا ته چې زه ګورم نو دلته داسې څوک ډېر چا بسه نه یې راوړم زه درونو که نه نو دلته ډېر کم دی د دې خلکو چې کم دی واحد دغه ډاکټر مولانا محمد شفیق امینی صاحب او دغه شان الف خان شیرپاو صاحب د دوی تپوس وکړو نو موږ هم د دې ټولو خلکو شکرګزار یو چې ډېر په امن سره او ډېر په آرام سره په قلار سره ولاړ دي او الحمدلله دا داسې پیکج دی چې په دې کې د هېڅ کمی نشته او د دې کورونو م انشاءالله چې کوم دی الف خان صاحب به مخکې مزید هم ستاسو دپاره کوشش کوي نو انشاءالله هر څه به وشي سلام علیکم انشاءالله جی منظورۍ ته به موږ پري میډیکل کیمپ هم راولو دا خلک ډېر قلار خلک دي الحمدلله زمونږ شان پیکج چې کوم دی هغه به یو ځای ته چانې وړلې خو موږ د هغه ټولو فلاحي ادارو شکریا ادا کوو څوک چې دې سیلاب ځپلو خیال ساتي خو بیا هم دې خلکو ته دا څه چې موږ درکوو دا په وړو کې د مالګې برابر دي دا په ډېر څه قبول کې او د ستاسو عزت چې کوم دی موږ ته ګران دی تاسو چې موږ له کوم عزت راکړه په دغې باندې هم ستاسو مننه کوو انشاءالله امید دی چې تاسو به نورو خلکو ته هم دغه شانتي عزت ورکوئ چې نور خلک هم دلته کې راشي منظورۍ بالکل دغه سیلاب داسې ده چې ځپلې ده نور مې په خپل ځان داسې یقین دی چې زه کوم علاقې ته لاړ شم نو په هغه علاقه کې اوس منظورۍ کې خو دا وښایه دا خلک وښایه الحمدلله په دغه کورونو کې ما هره مور او هره خور چې کومه ده ما پېژني هره بچی به ما پېژني الف خان شیرپو نوم به اورېدلی وي چې الف خان شیرپو دلته کې شپږ ورځ د دې علاقې بېلوس خدمت کړی خو په میډیا مې ول اواز پورته کړی دی نو ورسره په فوډ پیکج کې چې کوم دی دا زما 70 واکلې دي چې زه تحریک لبیک مولانا محمد شفیق صاحب لخوا زه تقسیموم زه نو د کروڑا روپو چې کوم دی هغه منګه تقسیم وکړو تحریک لبیک دا وایي چې د الله او د الله د رسول کومه خبره ده په هغې عمل کوو نه مخوریزه
نه ناظم نه سیاست نه احسان او نه چې کوم دي څه قدغن او نه درنه څه تمه کوو نه بالکل د تمې دغه نه کوي چې کله تاسو ته یو سړی خو ولګي بیا صحیح ده چې کله ته زموږ نه مطمئن شي ته خپل کار جاري ساته دغه انشاءالله دا سلسله به روانې ډېره مننه خوشحاله